हक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। ना बैठा तेरे करके मैं हो गया काफिर तेरे। हैरान मां ची 15 लाख रुपए दरना अगस्ती और ब्याम नाइला ने दर कई तो गम मकवा दास बेदल पजाल के रागीर कम ची ब्या बवर्त तब तू लारम नी मालूमा जमानुम अलमास ते अलमास जदस्तर को पैशारो खलक गडो समाज सुमर ख्याल देगा ना दा टोल हरम तो गुल बाचा दे मातम दास कारी गजब खाना तब दास कार की जिदी ब्रीतु लगा तीन वर्कोली की सुकी वाला उपासा द खुदे नेक बख्तु द खुदे नेक बख्तु वे म द्वाड़ा खप्पा दवानान ये यो बची दिन गुल बाचा त तमाचो निसई और बल बपिरा बांधी की और दासी उल्टा कवई और दासी उखरा बवई लका सिंग चिता दुपड़े गवई पुइस हुई ओ कना त गम कवा वल्ला ची केमा कम दला माम टूल उमर खोर पसे दुपड़ा का गोली की दुपड़ा और माँ वाल पसे बाजा का गोलेला पवल्ला चे बाजाए कम दरला अफरीन उचु पालवानानो जमा स्तासनो दा उमीदो खी मजेदारी बुज़ैब उवखी ची न पीजनी आओ बस रावीन स्ट्रियो समय उठा कवई अदे बेगम ऐसा नो ब्या राज़ई ची पी वर्जू ما ته وی کنه چې زبا د خپل کور ته راشم تدبیر خوب مسافر اتلون غزلی زیاد خوشحاله د مزرعه به نورم خوشاله شي چې لږ سات پس هغه دو بیمار او با بیمار دوپړی وبګي سبب مطلب دا چې دوپړی زوړ کوم زه دوپړی وبګم پتام دا ویا سره شو نو په کار دا کوم چې زما سر پتا وشي چې زه د میز وبګم او ته پکې سر دروي ډیر باندې ته دا زکمړي سندره شپکی سندره جا الته بچي دوپړی کوي او دته به هم سندري وي دا ورزم को सेतन में वापस लगी अरवरी की ورزم को सेतन में वापस लगी अरवरी की ورزم को सेता खैर कमाया मंद कौन लूट पामा अरवरी की ورزم को सेता में वापस लगी अरवरी की ورزم को सेता
کار وکړه جلیل پسې ورشه ورته چې ګل باچا د انتظار کوي میرا مطلب ہے جلیل پیچھے جا انہوں آخ دیں گل باچا تیرا انتظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں چل بیٹھی نکاتونه واخلئ تاسو به داسې کار وکړئ که نه یو بوله به ستاسو تماچه کېږي او بل به پرې راباندې کوي پلاره ولې زویه هغه برېدونه سوټي وباسه او راځه ما سره زویه ونته راته کوه چې ورته الټه په مونږ باندې راباندې نه ای مولام په شرمو او شرمو په دې خبرو مجرخانه کې خو داسې دوپړی غږې داسې دوپړی غږې چې د چا هغه پلاره ما غرنګ دوپړی نشي غږولی ګوره مه کوه ګوره سبا به همدغه دوپړی در پورې خاندي دا کوم دوپړی چې غږې د هغې خو هم لږ عزت خو وساته لږ خاط ماړه ځئ شابې ځئ ځئ ته ولاړ یم زه بیا درځم ځئ سم یې وټکوئ ما پسې راځه شاو ځئ دلته به ورته پټ شم لږ انځه تو نه خوځې ګورې شانې په خدای کو چې راته پکړه کېږو ولې تو دونه لوی بدماش یې هغه دورې ته ډالې وکړه ما راباندې کوه گزار بکوا سم د بوسو سفید جوړ کو بیا پکې راځه شاباش اوس تاسو داسې کار وکړئ خپې وباسئ تښتئ تښتئ شابه یې خانو دا ولې ته خو داسې ښکارې لکه ګیدړ چې چا په چمن کې لغړولی ما یې حمله وکړه چا در باندې حمله وکړه پاسه یا الله ته خیر وکړي دلته کېنه دا چا دوه کسانو نکابونه یې والو نکابونه ومې پېژنده خان ما وپېژنده ستا د ښځې رور نه دی جمداد دا د هغه سړي و زما نوم ګل باچا دی زه به یم په داسې خلکو وخم چې ټول عمر به چا سره د سترګو لګولو پاتې نه شي نه ستا بدل به زه اخلم زه ریحانه په تا زه دومره ګران یم ویمه د زړه سر مې خو چاته پته نشته ویم ته لږ رقم ماله راکه په بدماشانو به یې درله داسې خمبیره کم داسې خمبیره چې توبې به وباسي توبې مړه ستا د سر نه دا لږ دوه لکه خو سخي نه دي سړیه ودرېږه باډیګارډ به راشي نو ډېرې ته ځو هلته به دغه درکړو آفرین ویم شکر دی چې تاسو کې مې د بادرې نښې ولیدې الله وسره خشه په بچو خوشحاله شه دا ټول چل راته ریحان ښودلی و السلام علیکم وعلیکم السلام ویم ښه ده چې راغې اوس یې ستاسې تعریف کولو او ما خو چې د غضبناکو پرېتو په څوکو باندې وویلو که نه داسې بازیګرې مې په درته واړولې او ما چې ورته تمانچه په دې زړ باندې کېښوده که نه نو بیا لکه د کړو کې چرګې ناست ویم تاسو ګاڼه اوس چپ شئ که ریحان در سره نه وي که نه نو لکه د چرګوټو به یې ګاڼه الاټ کړې وئ ریحانه وایا قربان زه خو ویم هېڅ چېرته مه ځه ما سره اوسه نو ماله چې د دوپړو وهلو چل نه راځي خیر دی ته صرف مینه را سره کوه دا هم ډېره ده یا څه بې غیرته را سره ولاړ دي دا ته څه سوچ کې ځوانه ما دا سوچ کولو که نه چې جامداد نه ښه به یې وهئ دا لا څوک دی دا د ګل باچا د ښځې رور دی ته بېغمه شه نور هر څه به ما خو په یو شرط چې واده به ما سره کړي ما ته ستا دا شرط منظور دی داسې کار به وکړئ ځوانان خو چې دا تماچې دلته پرېږدي ځکه چې هر سړی د تماچو نه دی
چېرته پولیس ونیسي که نه بس صرف نقابونه ووهي او بس راوینیسي او راباندې کوي او سم یې ورته کوئ کېدې خیره پلار بس مونږ به درنه لاړ شو ټیک شو دا دې د خدای په امان د خدای په امان. راځه زوی ګوره دوپړیمار ماما هم په دې لار به جمعدار راځي په دې لار صحیح ده خو چې څنګه یې ووینئ مخونه به پټ کوي نقابونه به ووهئ او چې څنګه درله راورسي مکه سات پرې راباندې کوي ډسته او ټوڅه سمه غویمه پرې جوړه کوي ویم ته خم مه کوه ویم زه به زه ته د برېتو په څوکو باندې زخمي کړم آفرین لالا او. وایم ته د بریتو په سوکو باندې ووایه که نه زه به ورته یو څو ټومکې ووایم زه به یې دله په خپلو ټومکو باندې به یې ووژم. شاباش هر څه چې کوي دا ستاسو خپل کار دی هره طریقه چې تاسو استعمالوئ په فرض مال کیدای شي تاسو پاتې راشي که نه پاتې تاسو راشي په فرض مال که نه نو ګوره یو خبره به کوئ چې زه لکه مونږ ګل باچا رالېږلي یو او مونږ له ګل باچا پیسې راکړې وي بلکل بېغمه اوسه بس بېغمه زه درنه ځمه که نه او تاسو چې راشئ پرې راباندې کوئ نو زه دله لږ ساعت مخته راځمه وایم چې زه وګورم چې تاسو ته د بوسو څخه جوړ کړئ نور نه یم خبره بېغمه اوسه بېغمه. زه بیا دله راځم وایم پلاره ټول عمر د دوپړی او باجې غږولي اما چېرته پاته ورته رانه شو نه راځي راځه مخ پات واجب خانه څه داسې کار وکړې اوس په یي اکرم خان پسې واستو دا چې صاحب دې غواړي ښه دی چې صاحب السلام علیکم سرجی وعلیکم سلام په خیر هلکه څنګه دې پېښه وکړه یاره صاحب تاسو په دې لاره تلم که نه نو ما خو تاسو ته ویلي دي که نه چې زه به تاسو ته حل ویم چې څه کېږي او څه نه کېږي یو دوه مشکوک کسان دي صاحب او دلته ولاړ دي او نقابونه یې والي زما خیال دی یا خو هم په دقه ځای کې څه واردات کوي یا څه واردات پسې روان دي ناسې تا پته نشته چې موږ سم زوره ور بدماشان یو نن به دې دومره غربومه چې څومره مې د پلار الماس سره دوپړی غږوي پلاره ولې بیا زما راباندې ګرځې ډېره ښه ده ټولو کې ګورې دلته باندې نه کومه خو د پلار دیوالو ته به مې ځان ټینګه زما راباندې ګرځې خانم بېګناه راباندې کړي دي وسله وغورځو کې لاړې په خدای ګما پیدا سکولو ما خو تماشه کوله سره که دا پیواله دا راته ووایه ته اوس څوک یې او دې ولې وهلو زه داسې یم آګه پلاره زما پلار مې دوپړیمار دی خان چې پرېږې نه دې ګورې زه ترې نه یو تپوس کوم صفا راته ووایه چې زما وهلو چا راستولي یې مونږ چا رالېږلي وو پلاره ګل باچا رالېږلي وو ګل باچا ګل باچا ځئ تاڼې ته مخکې شئ لږه خانم دا ټوپک زما دی او لیسنسدار ریجي دا زما دی حوالدار دی دا ټوپک ورکړه ځئ مخکې شئ بدماشي کوي ګل باچا زه په داسې خلکو والم چې
چې هغه ټول عمر دوپړی او باجې غږوي ګورم به در سره ودرېږه په خپل ځای ودرېږئ دغه دا بدماشان یې راوسته دا خو زه پیژنم دا یو خو چې کوم دی نو الما سره دوپړی غږوي او دا بل چې کوم دی ورسره باجه غږوي وای شکر دی چې د وپېژندو ګنې داسې ځای کې خو سړی څوک پېژنیم نه تانیدار صاحب دوی به هغه سړی هسې نیم والي ټیک به هغه سړي د دې دوپړي مار خور چیړلي الماس نه په خدای کوي زما ترور چیړلې ده دا خو راته ده او چې چیړلې ده زما په ترورې چونډارې لګولې دي ودې کته چونډارې پې لګولې دي نو اخر ټیک ده چې دا دوپړي مار دی باجه مار دی خو عزت خو لري که نه ولې د ده خور او د ده ترور چیړله دلته به یې رپورټ لیکلی او که نه ځه رپورټ یې ولیکلو نو دا به څه کړي ګل باچا دې سره د پوډرو نیولی و او بیا دې پرېښو او ویې ده چې مالګه ده پرېږده سړي غریبانان دي چې ځي یاره ټیک ده ټیک ده ښه یې لکه ډېره مهرباني تاړېدار صاحب الله دې د خپلو دوپړو باجو خاوند کا تاړېدار صاحب څه وخت زمونږ بالخانې ته راشه وایم داسې مجره به درته وکړو داسې مجره چې د انډیا مجرې به د نه هېرې شي تاړېدار صاحب وایم په خپله به درته سره د باجې داسې تاکډان شکم داسې تاکډان چې د مخې سره به دې ته راکیو شي د خیره دا څه بکواس دی ځئ ډېره مهرباني هېڅ زلمي په شفارس کې پرېږدمه مهرباني جي ځه پلاره ځئ که نه ځئ که نه دوپړي مارو باجې مارو ځئ که نه د بل ځای مې لوبه ګرمه کړه څه او دغه خیر دی جي تاسو د دوی په خبره باندې خفه نه شئ دي دوی دا لوبې ټپې کوي که نه خیر دی جي اوس که اجازت یې جي زه به لاړ شم ځئ چې خدای مو بخښه جي الله مې ایمان ته خیر کوي السلام علیکم ربي صاحب څنګه دی خیر دی بس دومره پیزه خو ما دا خبر څوک هم نه و لیدلی لکه چې تی ته ایله ایله ته په دوپړي مارو په باجې مارو وواله نو تا خو زه په چا باندې والوم که نه ما والې ما ولې زه ستا ممکن شم او تا والم او نن به درته زه دا بدل اخلمه ګلباچا ټیک ده چې زه ستا ښځه یم خو زه دا نشم برداشت کولی چې زما په کور کې زما د ورور بېعزتي کېږي څه ته د خپل ورور شفارس کې او هغه هم زما په کور کې وځه زما د کوره زه په خپله درنه ځم ستاسو خیال دی چې نوره به زه دې کور کې پاتې شم راځه وروڼه چې ځو ګورو به په مخه دې ښه زه به اوس دې کور ته الماس راولم وایم منه یو که نه ایله مې درنه بدماشان جوړ که د جامداد د ګل باچا مې دا ده خپلو کې واچوله اوس به دواړه ښه په ویمئ زه خو وایم پلاره دا دوپړی غږول پرېږدو راځه چې دواړه دا کار شروع کړو غلی شه ډرتو دا څنګه پرېږدو دا خو زموږ د پلار د نیکه کسب دی اول ورځو رحمت الله له چې دا جنت ته ترلاسه کړو وای مانه خو بیخي هېرو ریحانه تا مې ترور سره ګپ لګوه ته دې رانه په ګپ ګپ کې ونه ټاکتی مونږ به غر کې څه مګر تاسو دواړه لاړ شئ تاسو بلکل بېغمه شئ ځئ تاسو ځئ راځه زویه ستا د وعدې مطابق واده به کله کړو چې کله زه د واده قابل شم ته غم مه کوه ما سره ډېر رقم دی دا رقم دی خو دې ستا نصیب دی زه به د ګل باچا نه د عوامو یو پیسه وباسم
چې کله خیرات ته کینو که نه نو بیا به ګورو. ټیک ده خو ګل باچا اوس د ښځې د یرې نه نه راځي. یره تا یاد کړم او زه به نه راځم دا چېرې کېدی شي. ګل باچا صاحب په خیر راغلی. یره عمر دې ډېر دی اوس یې یاد کړي خو ستا ډېر زیات تعریف کولو ویلې چې ګل باچا صاحب په ما ډېر زیات ګران دی ډېر زیات ګران دی. خدای خبر چې څه جادو دې پې کړی دی. جادوګر خو دی خو زما خیال دی چې د ښځې نه یېرېږي. هغه خو مې همیش دپاره روح کرولی کړه او زه به اوس تا سره واده بالکل واده به هم تا سره کوم خو خپل ټول جایداد او بینک بیلنس به زما په نوم کې. هسې نه چې پرې مې نه دی. ما سره چې دا هر څه دي دا د خلکو دي خو زه به هم تا پسې لیکم. زه به درنه لاړ شم تاسو خپلو کې ګپ لګوئ. السلام علیکم. السلام علیکم. دی خو لاړو اوس به ته او زه د واده منصوبه جوړه کړو. نو بیا مالا 15 لکه روپۍ راکا. هغه خو ما د دوکان په کاروبار کې لګولې دي. نشته دی راسره رقم چې سم خوښه یې هغه وکړئ. پلاره غضب خانه زویا پهلوانه ما دوی غواړو په حیا نه پوهېږي. دوی ته به اوس پته ولګي چې زرک څومره د ځمکې د پاسه ګرځي دومره د ځمکې دننه ګرځي. وایم پیسې راکوئ او که نه. دا بیا څه خویمه ده خیر خدای که نه. یا لکه ښه چې راغلي راشه د دې غضب خان نه خلاص کا. په والله که دې رانه خلاص کي یا به نایله راکوئ او یا 15 لکه روپۍ. په والله چې تارې ته زما رپورټ د باندې لیکم. ویم خدای دې په دغه جبه چالاکه چې دا زما نامه پې اخلي. وایم دا تاسو څه خوبل جوړ کړی ده د خدای نیکبختو د خدای نیکبختو. ما خو پوی کوي که نه چې څه چل شوی دی او څه چل نه دی شوی. زما د زوی نه 15 لکه روپۍ اخیستې دي او د هغې په بدل کې به زما زوی له نیله ورکوي. ستا څه خیال دی ربړي کاکا؟ والله چې زه ورکومه ډېر غیرتي ځوان دی خو زما د لور نایلې نه مني. نه زه به دې پرتوغال ډکې سره واده کوم. زه خیر دی مور دې راسره لاړه شي. زما هسې مور نشته. هلته به الماس ته ګونګروګان تړي. څه زما مور به ګونګروګان تړي؟ دا ترموز یې زموږ د کور نه یعنې دا خپې ده له ماتومه. ربړي کاکا دا نیله ماله راکه ماله په حقه حلاله نکاح. ښه نو لکه د نکاح نه پس به حلالې. ګوګشتو ځان ته یې ودوم. بس ټیک ده خدای دوی نه مې خلاص کړه. بس ټیک ده خلاصون دي دي خو په خپله واده به ګورې قایم او دایمي. پاسه ماته وې پاسه تاسو دواړه به داسې کار وکړئ که نه چې دا نایله به پرېږدئ. وای دا نایله به پرېږدی. پیسې مونږ ورکړې ولې ته به یې په موږ دوکې بوځې څه. ګل باچا درپسې لګېدلی دی او وجنیم ما ایثار کړی دی ما. ټیک ده ما نایله پرېښوه. نایله اوس زما بابي شوه. که ولې نایلې بابي. اوس تاسو دواړه یعنې ربړي کاکا او ترور بیبي که نه اوس تاسو دواړه ما ته دا ووایي چې تاسو ته هغه خپله فیصله منظوره ده او که نه؟ ما ته منظوره ده د وخت څو خورې. د خوراک حساب کتاب پرېږده اوس د لور د واده سوچ کوه. څنګه چلو شو الماس؟ خیر دی ښه ده چې ریحانه تر راغې د جایداد او د بینک ټول کاغذونه مې ترې راوښتي. آفرین شاباش. خو یو کار به ګورې کوئ سټامپ پیپر به په ما لیکئ. هسې نه چېرته ګړبړ در سره وکړي ډېر
गड़बड़ी बंद दे बोले دا سوچ مان کول واقعي چې ډېر ګډوډي بنده دی تی فکر مکوا خوان به پوی کوم خو چې یو ځل زما لاس ته په صحیح طریقه راشي ته به داسې کار کوم زمن چې د الله اسلام پیپر واخلم او بیا به د خیره دلته راولم ستا په وړاندې به ټول کار یې ګوته به ستا په وړاندې لګوي او دستخط به ستا په وړاندې کوي نو که اجازه دي چې ورپسې ورشم د خیره او دې ورسې ورپسې دا دی واخلم ډېر ښه بنده دی همدغه په خوله باندې مې نایله پرېښوده हेलो बेगम साहब अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब खबर خو نه کنا ګل باچا خاون خو د خیر سره الماس سره واده کوي وې تاسو دې زما خبره خو وورئ کنا ټول جایداد او بنگلا د الماس په نامه کوي نو زه ته دروغ ویم زما مازغه خراب دي چې درته دروغ ویم څه داسې کار وکړه چې د الماس مجره خانه نه ده هلته ځان راورسو بس ته راشه که نه بس رور ځان سره راولي او کوم داسې راځي ستا خوښه ده ټیک شوه بس صحیح ده السلام علیکم ریحانه ته او السلام علیکم جی زه خو هم تاسو ته درتلم جی هم تاسو باندې در روانم جی څنګه دی طبیعت هم ښه دی بالکل هسې چې دا یو تپوس مې درنه کولو جی داسې ما اورېدلي دي چې تاسو ټول جایداد او بنګله چې کوم دا نو دا الماس په نامه کوئ زه ته مربي وقوف نه یم تا پسې راغلم خبره درته نو وایه که نه ستا به پتا لیکم هسې کاغذ ولیکه هېڅ پکې مه لیکه دوکه ورسره کوم دوکه زما د زړه خبره دی وکړه زه ورځم چې سټامپ پیپر راوړم ما راغوښتي دي راځه چې ځو راځه چې ځو ګل باچا صاحب ډېر قسمت دی چې الماس سره دې واده وشي الماس له خپل زړه سره چې ټول جایداد ورکوم خان دا ستا مینه ده خو سټامپ پیپر به په ریحان لیکي بالکل چې دی وی نو ریحان دې ولیکي جی او ریحانه دا سټامپ پیپر به ولیکه نه او زما ټول جایداد به دې پسې ولیکي هغې نه پس به بیا نکاح وتړو بالکل دا خبره ډېره ښه خبره یې وکړه صحیح خبره یې وکړه ترورې ستا نکاح چې وشي که نه نو یو مسته مجره به کوو بس غلی شه ډېر تکړی د مجرو تاسو دا مجرې پرېږدئ راځئ چې دا سټامپ پیپر ولیکو راځئ زه به دا ډرس چینج کړم ځکه چې د دې کار نه پس به د خوشحالۍ مجرم کول غواړم دلته به چانه پوښتنه کوو د الماس د مجرخانې همدلته به خوا کې چې اوسېږي دې خدای ځان له غرق کړه ته د حساب په مرجحان هم مې خو راځه راپسې ګل باچا ګوته خو دې لګولې ده د خیره سره اوس به ته داسې کار وکړې که نه چې دلته به اوس دستخط هم وکړې چې کار پوخ وشي ټیک شوه دا دستخط دا مبارکم شه الله دې وبخښه ګل باچا اخر دې نکاح وتړله که نه خو وینه دې خرابه ده څومره په حیات درسره وخت تېرولو خو ته زما قابل نه یې ترورې نکاح یې نه ده تړلې دا به ټول جایداد دې پسې ولیکلو که نه دا به یې که نه خو بیبي ټول جایداد ته نه لاړو او دې به اوس ټول عمر دې عوام پسې دوپړی بازي غږوي زه دومره بېوقوف نه یم افسوس چې ته رالې اوس به درته رښتیا وایم دا الماس که چا خپلېږي نه ځکه مې ورپسې هېڅ نه دي لیکلي هېڅ دوکه بازه ما ته پته وه چې ته به ما سره داسې کې ټول جایداد مې در نه ولیکلو
ګوته دې ولګوله او دستخط دې مو کو ما ریحان پوی کړی و. ریحانه تا خو ما ته ترور ویلو دا هر څه تا وکړو اخر ولې؟ बिल्कुल बिल्कुल टोल जायदाद और बैंक बैलेंस में ददना उली कलो द गुद मोलकूला और दस खतिम को द अलमास द पारना स्टार मारा जका चित्त द गुलबाचा खजाए दाना दादी सुकल ता माने तो करा का मारा او ما سره دې دوکه وکړ ما سره. چپ چې بله خبره ونه کوي موږ دلته ټول دروغجن او لالچیان را جمع شوي یو. لالچیان راځه ترورې اوه راځه مې ته دلته سګي وځه وځه کې نه پیدا کړم ماتوم زورا گورا مورا پیدا اوزا گانی پادونگا تون کو پادوا پادونگا تون کو پادوا چې ډایرکټ باندې پنجاب ته راځم. وځه اوزا کشبایا اوزا اوزا کانا ځکانا مرا زه تاسو خپل څوکو باندې ته کېنئ. راځه بلاره خدای مو دې اخلاص کی. ها نو دا خبره ده بچې په دې خبره دې خوشحاله کړم چې بیا رښتیا ونه راغی. داجی د دروغو مزه لنډ وي بیا مې رښتیا ویل شروع کړ. ښه دې وکړه. تعلیم یافته یم او انشاءالله تعالی که الله کړي خیر داجی کنه دا ځل به زه د ګل باچا په مقابله کې ودرېږم او انشاءالله ګټم به او په تقریر کې چې سم ووایم کنه نو په هغې باندې به عمل کوم. بچې زما د تا نه همدغه توقع خو زما توقع دا ده کنه چې اول واده او بیا الیکشن په خپله به وویني. د زړګي سر د سترګو تور د زما جانان د خوګا زړګي ټکور د زما چې می جانان چرتا قدم خوي صبر آغاز کی کور دے زمان अंबरी लरी जानान سترګي سری لری جانان سترګي سری لری جانان زلفي अंबरी لری جانان سترګي سری لری جانان زلفي अंबरी لری جانان سترګي سری لری جانان سترګي سری لری جانان وړي خبرې ما سره کوي
وړي وړي خبرې ما سره کوي خوږې خوږې خبرې ما سره کوي خوږې خوږې خبرې ما سره کوي جبا د توتي لري جانان سترګې سري لري جانان سترګې سري لري جانان زلفي عنبري لري جانان سترګې سري لري جانان سترګې سري لري جانان la 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 mahi jabinde mahi rukhsar mahi jabinde mahi rukhsar दासी हसींदे ज़माने का दासी हसींदे ज़माने का सुरसुर अनंगी लरी जानान सरगिया सरी लरी जानान सरगिया सरी लरी जानान जुल्फी अंबरी लरी जानान सरगिया सरी लरी जानान सरगिया सरी लरी जानान دا په خندا خندا زړه راسه خوړي دا په خندا خندا زړه راسه خوړي په یو نگاه نگاه زړه راسه خوړي په یو نگاه نگاه زړه راسه خوړي شونډې ګلابي لري جانان سترګې سري لري جانان سترګې سري لري جانان زلفي عنبري لري جانان سترګې سري لري جانان سترګې سري لري جانان la 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 हुस्न ज़ेबा लरी बदन मरमर हुस्न ज़ेबा लरी बदन मरमर सुरे सुरे क्लोज़ला द सबदर सुरे सुरे क्लोज़ला द सबदर हुस्न जली लरी जानान سترګې سري لري جانان سترګې سري لري جانان زلفي عنبري لري جانان سترګې سري لري جانان زلفي عنبري لري جانان سترګې سري لري جانان سترګې سري لري جانان
کنه او اراده نیک وي نو همیشه پکې کامیابي نو همیشه رښتیا وایه د رښتیاو بول بالا وي دا دې وګوره که نه الیکشن مې مو ګټلو او چې کومه واده ما عوامو سره کړې ده که نه چې د عوامو مال به زه په عوامو خرڅ کوم نو همداسې به کوم وعلیکم سلام ما تیرا سره نشته معاف کا کاکاو معاف کا دا ګل باچا صاحب دی هغه دروغجنه او جی اومه ده دا نه څه جوړ شوي دي دا نه خو سم سارانې چرګ جوړ شوي دی سړیه چرګ برانه نه جوړېږي چې هر څه دې رانه د ښځې دپاره واخیسته ها نو اوس مونږ څه خدمت وکړو په خدای چې هېڅ طرف مې نه لګي که ځان سره دې نوکر کړم نو دوا به درته کړم څه ووایم نو دعا خو دې ډېره مشکله ده که قبوله شي زه خیر دی غریب سړی دی ځان سره نوکر کا بیا به دروغ نه وي دې دروغو خو رانه زړه ریړه جوړه کړې ده یو پل مې کار نه کوي پل دې کار کوي او که نه کوي خو دروغ به نه وی اموخته یم په دروغو درته خوله مې کږه نه شي وایم که خوله دې کږه شوه که نه نو دا خوله به درنه زه سمومه زه داسې یې